وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1298 نمبر حدیث مبارک دے. 1298 نمبر. وعنه رضی اللہ عنہ، مخی پشان دا حدیثم دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے. اللہ پاک دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لا زمونگا استاسو او د ټول امت د طرفنا بهترین بدلی ورکی. قال ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمایلی دی، قیل یا رسول اللہ، وی چا عرض کو صحابہ کرامو کی او صحابی عرض کو، اے دا اللہ پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، کم یو عمل دا اللہ لار کی دا جہاد کولو سرا برابر کی دیش. دا جہاد دا اللہ لار کی جہاد دا دی چی کم فضیلت دے، کم اجر دے، دے سر بلی یو عمل برابر کی دیش یو کنا اکم عمل دے چی دا جہاد فی سبیل اللہ سرا برابر شی. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، لا تستطيعونه، اغا عمل بتاسو نکڑلیش. کم عمل چی دا جہاد فی سبیل اللہ سر پا اجر کی برابر دے نو آغا تاسو کولے نشی. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول. صحابہ کرامو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا دا تپوس دوزل یا دریزلو کو او ہر زلی ہر پیرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی دی، لا تستطيعونه، تاسو آغا عمل کولے نشی، استاسو د وسه نه دی چې کوم عمل د جهاد فی سبیل الله سره برابر دی. صحابه کرامو دوزل یا دریزل دا سوال پیغمبر علیہ السلام نو کو، دا تپوسیتو کو چې اے دا اللہ پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم یو عمل دے چې د جهاد فی سبیل الله سره برابر دی؟ نیشی کولے آغا. وی جی کم یو عمل دے چی جہاد سر برابر دے؟ وی نیشی کولے. وی کم یو عمل دے چی دے جہاد فی سبیل اللہ سر برابر دے؟ وی نیشی کولے. ثم قال، بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل، مثل المجاہد فی سبیل اللہ، مثال دا هغه مجاہد چې لگیا دے جہاد کئی دا اللہ لار کی. دا مجاہد فی سبیل اللہ مثال دا اللہ لار کی، جہادی جہاد کون کی مجاہد مثال، کمثل الصائم القائم، پشان دا هغه روجدار دے چې دا ورځ روجی، القائم د شپې الله ته ولاړی، په شپه کې کوششونه کوي، القانت بآیات الله، او تابعدار وی، فرمان بردار وی د الله د حکمونو، هر حکم سر ترسی. لا یفترو، ستومانه کیږي تنانا، سستی ورکې ناراضي، ہر وقت دا اللہ حکم تا چست و تابداری. نستو مانکی گی من صلاة دا منس کولونا، ولا صیامنا و ند روجینا، حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ، تردی پوری چاکم کس جہاد لتلے دے دا اللہ لار کیا واپس رائش. متفق علیہ،
دا حدیث متفق علیه دے او امام نووی رحمہ اللہ فرمائی وهذا لفظ مسلم دا کم الفاظ سره چې ریاض الصالحین کی دا حدیث ذکر شو دا الفاظ مبارکه د مسلم شریف دی امید ده په خبره به پوه شوي خو بیا وضاحت ته غوږ ونیسئ صحابه پوښتنه کړې ده چې د جهاد فی سبیل الله سره کم یو عمل برابرې خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی دي نه شي کوله بیا تپوس کړي دي بیا ورته فرمایلی نشي کوله بیا تپوس کړي دي بیا ورته فرمایلی دي هغه عمل نشي کوله چې کوم عمل د جهاد فی سبیل الله سره برابر دی او بیا ورته په څلورم ځل باندې ویلې دی هغه عمل دیخوا مجاهد د الله لار کې جهاد لوتو او بل کس راولګېدو د ورځې روجا او د شپې ټوله شپه عبادت او د خدای یو حکم ته نه خطا کیږي سر ته راسي او نه دی منځ نستومانه کیږي او نه دی روجې نه دی روجې د په جذبه کې سکه مې راوستو نه منځ د اخته دی په دی منځ او روجا او عبادت کې اخته دی چې هغه مجاهد میاش باد کرالو که شپږ میاشتې بعد رالو که کال بعد رالو دیو مکه شانتی لګیای د ورځې روجا او د شپې ټوله شپه عبادت دا سکولی خبره تم پام نو یار یخنی ده لکه پام دی دا چې مونږه څوک هم نشو کېدی دیخوا مجاهد اس زین کو او یا ټوپک تماچا واخست او الته چا سره اړم دی کافرانو سره زمونږه د فلسطین مجاهدین څومره ورځې شو چې ورته راخته میاشتو باندې شوه خبره کړه الله پاک دی ولا شاندار فتح او نصرت نصیب کړي الله پاک دعاګانې قبلې او هر ټیم کې هم د الله نه په غوښتو باندې موږ میدان ګټلې دي الله دې دغه مجاهدینو مدد وکړي اوسم خیال له چال تاغي جهاد شروع کړي دی او دلته یو کس ټول شپه نفلونه عبادت او چې ورځ شي کنه نو د ورځې ټول ورځ روزي او دا سنا چې صرف د مونږ او روزه د خدای ټول حکمونه زې ته صحیح راسي او د په وجود کې زرستو مانتیا ناراضي الله طاقت ورکړي زرستو مانتیا ناراضي نو دا عمل کوون کې بیا د مجاهد سره برابر دی خدا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نشي کول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې داسي نشي کوله نو د دې حدیث نه یو اړخته د جهاد فی سبیل الله د الله لار کې د مجاهد فضیلت معلومه شو چې کله نه دی وته دی نو د ورځې د ټولې ورځې د روزي ثواب لیکل کېږي او د شپې د ټولې شپې د عبادت او کده په دې حال کې شهید شو نو مخکې محدثونه ویلي د هر چا عمل نیک عمل مرګ سره ودرېږي بس تر مرګ چې کم خواري کړي او کم مهنت کړي او بدا الله دې قبول کینو اور رسیدو التا نورس د عمل ودرېدو هر سړی تر د مرګ د پاره یو سو د شمار ورځې وروړي دي پوره کېدو والا دي خياران ورکه خواریو مهنت کوي او غافلونه بس ورځي دی او ټیمونه دي ضایع کیږي ته الله دې زموږ وختونه ضایع کېدو نه بچ کی یو خواتنه د مجاهد فی سبیل الله د الله لار کې جهاد کوونکی فضیلت معلومه شو کده دې حالت کې مرشي نو تر قیامت پورې به الله پاک د په عمل نامه کې د ورځې د روزي او د شپې د ټول شپې عبادت ثواب لیکي
او بل د دې عملونو فضیلت هم ته معلومه شو د شپې عبادت د ورځې روزه او د خدای پاک هر حکم زیت رسول هغې نه ستومانه کېدل نه. وفي روایت البخاری او د بخاری شریف پر روایت کی دی ان رجلا قال یو صاحب پختنه وکا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے دا الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم دلنی علی عمل ما تدلالتک پداس عمل باندې ما ته یو داس عمل خایا یعدل الجهاد چې جهاد سره برابرۍ. قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل لا اجده زن بیامومم زدا سے عمل بیامومم نه چې هغه د جهاد سره برابرۍ. سبحانه دې ټکی باندې هو پوي شو کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما ته داسې عمل نه دی معلومه چې هغه د جهاد سره خپوي زن بیامومم. ثم قال او بیا فرمایل هل تستطيعوا آیا تاسو کې یو کس د دې خبره طاقت لري اذا خرج المجاهد چې کله ازید الله لار کې مجاهد جهاد د پاره ان تدخل مسجدک تدا طاقت لري چې دی خوا مجاهد د الله لار کې جهاد لاړو او د هغه وتو سره تخپل جمعات ته نوځي ان تدخل مسجدک چې تخپل جمعات ته شي ننوځي فتقوم هغه کې ودرېږي مجاهد ال جهاد کې او تا دلتا صلات تسبیح او نفلونو تکار ویلې دی ولاړی ولا تفتر او ستړی کېږي نه نو دا ستړیواله زمونږ اختیار کې دی دا خو به اختیار شي او ستړی کېږي نه هغه جهاد کې لګیا دی دلته تا مستقار ویلې دی او ستړی کېږي نه وتصوم او روزه نیسی ولا تفطر او ماته ینا روزه ونیسی او روزه پرې دینا ورکه ماس کې کوجا کې نه نو کاغه کال جهاد کو تا کال روجی نیوي کاغه 2 کال جهاد کو تا 2 کال روجی نیولې دی او 2 کال په جمعات کې په مانزه ولاړی کولې شي څوک دا عمل نو دا ور سره برابر دی خدا کولې نشه. فقال ومن يستطيع ذلك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل داسې بلا سو کی چې د دې طاقت لري داسې بلا سو کی چې د دې طاقت لري یعنی د دې طاقت سوک نشي لرله. نو دې حدیث کې د مجاهد فضیلت خود لکېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهد فضیلت بیانوي چې داغه مثال داغه کس په شانت دی چې د شپو په مانځه کې او په ورځو کې روزو کې اخته او دا کار دی مسلسل داغه تر جهاد نه واپس راتګ پورې کوي. د زینا عالمانو د دې خبر استدلال او دلیل نیولې دی چې د فرایض نه بعد جهاد د ټولو نه افضل عمل دی. یو عبادت گزار